د ملکن ورتیر کلی اتیا کلن جمعه رحمان دیوانه بابا دی څوک چې په خپل کلتور او مازی ورک میان دی. دیوانه بابا د خپل ضعیفۍ او کمزورۍ باوجود په تیره زمانه کې د روزمره د استعمال هغه قیمته شیان جوړوي کوم چې په دې دور کې نایاب دي چې پکې توره، ټوپک، غشې لیندکی، لالټین، ډیوا، ایوا، جغ، راشپیل، خاخی، سمسای، خانک، چیلم، تمبل او ګڼ شمېر شیان د لرګي نه جوړ شوي دي. د دیوانه بابا مقصد کلتور له وده ورکول او نوی نسل د کلتور سره اشنا کول دي. د دې وجې نه مې جوړ کړله چې مشري دور شروع دی او دا شی ختم دی ورو ورو. نو ما د دې یاداشت پرېښودو چې زما نسل ته د خپل قوم ته د دې پته لګي چې دا یو څیز د دې څخه د ګټلو دپاره یو اوزار و. هم په دې خیال مې دا شی جوړ کړی دی چې دا شی ورک نه شي، چې وروسته نسل ته دې یاداشت پاتې شي چې پخوا زمیندار و په دې باندې خپل رزق ګټو او محنت پې کوو او دا ډېر خوږ دور و. دا شیزونه زموږ دپاره نایاب شوي دي چې د بابا خواته یې وایي نو بابا نه تپوس وکړو دا څه دي، نو باید چې دا داسې وساتلی شي ژوندي. را روان نسل به ډېر څه زده کړي، ډېر ګټور کار دی. هنرمند دیوانه بابا د کلتور سره په ادب هم ټینګ میان دی او د دیوانی تفکر په نوم یې شعري مجموعه هم چاپ ده چې پکې باباجي د هر رنګ او ساز تارونه په ښه شان چیړلي دي. دیوانه بابا وایي چې چا سره هم د تیرې زمانې څه قسمه آثار وي نو په ښه شان دي حفاظت وکړي، ځکه چې د کلتور حفاظت د ژوندي قامونو نښې دي. عمران دریاب، خیبر نیوز، ورتیر، مالکن.